لکه تاسو خپې د ولولې نه ماتول دا لاس ته ولا مات کړو چې دا مایک یې پې نه راغشتی د پښتون بدنامي وکړه د مایک بدنامي وکړه سره خبرې کوم دا زما د سایډ 8000 روپۍ دا دومره نه دي په دې کې اخلاص ډېر دی دا ونیسه دا 8000 روپۍ دا ستا انعام دی. ګرانو کتونکو څنګه دي تاسو ته پته ده په سوشل میډیا باندې پرون یو ویډیو وایرل شوی دا خالد جان سوشل ورکر چې کوم دی هغه باندې یو کس چې کوم راغلی دی او په بازار کې دا غنه سپیډ وستي دی هغه په ډک بازار کې والي دی. اشفی الله نومي یو ځوان چې کوم دی د بونیر ته تعلق ساتي په ملیشیا کې ژوند کوي الته کې هغه دغه په سر باندې 50000 روپۍ ورکړي وي چې چا دې 2 سپیډي وخو دنه وځ 50000 روپۍ نام ورکو هغه سړی نن چې کوم دی زمونږ سوشل ورکر آیا شجر چې کوم دی را پیدا کړی دی چې چا دا خالد جان چې کوم دی هغه والي دی هغه کس را پیدا کړی دی آیا دا کس څه وي پورا حقیقت څه دی دا حقیقت چې کوم دی په دې ویډیو کې دا کلیپ بتا جوړم کړلی چې دا ویډیو کې کوم دې څه خبرې کوي پورا حقیقت څه دی دا ویډیو سره شیر کوم دا ویډیو را سره تفصیل سره وګورئ بیا به نور خبرې په دې باندې کوم چې آیا حقیقت څه د ولې د خالد جان ولې آیا خالد جان سره د ذاتی خپل څه مسله وا او کنه دغه 50000 روپو د لپاره چې کوم دی د خالد جان والد او د خپل دښمنی په سر اغست ده څه وجوهات کې دي شي دا ویډیو ګورئ بیا ورته خبرې کوم. قدمونو هغه سړی مې را پیدا کو چې خالد جان له سافټویر اپډیټ کړی دی لومړنی به ولې انعام ورکوي لکه تاسو خپې د ولولې نه ماتول نو بچی دوره سمې د ماونه او د پکې چې کوم نه 50000 روپو ویلو دا لاس ته ولا مات کړو چې دا مایک یې پې نه راغشتی د پښتون بدنامي وکړه د مایک بدنامي وکړه سره خبرې کوم دا زما د سایډ 8000 روپۍ دا دومره نه دي په دې کې اخلاص ډېر دی دا ونیسه دا 8000 روپۍ دا ستا انعام دی او شفیع الله بھائی هغه 50000 روپۍ ورنولېږه چې دغه د ادرسه نه وشي چې یقینا د ځان له دښمني اغشته او زه باندې بیا ما را باندې کړو دی ما وخو څو پیړې دی والی یره والي خو مې ډېر دی خو چې په کمیډیو کې راغلی و د بیا موبایل هم مات کړی کار دی ورته نرتوب کړی دی کار مې چې نرسو کېږي به نه نرسو کېږم جي دا ټول پښتانه دپسې ولاړ دي سره زما دغه بړوه ما د خپل یونین هم کار کړی دی دا د پښتنو عزت بدنام کړی دی د مایک عزت چې دی هغه بدنام کړی نر ځوان دی پښتون ځوان دی چې داسې بې غیرتو سافټویر چې دی هغه دی اپډیټ کوي او تا په دې روژه کې چې دی دغه بې غیرته نه سافټویر وباسي نه څنګه یې دې ولیدو او څنګه ورغلی او څنګه یې د دې پېژندګلو وکړه مشران چې راځي کوي چې یاره موږ پکې 2 لک روپۍ راکوي په دې روغه کې کله موږ روغه نه کوو او دې ټایم کې چې کوم دی تاسو په دا کمره ګورئ د ملګري راله پناه راکړې د پاک ځای کې پاتې کېږم ویډیو دا دی لاس پې پړسولې خو ناتوکلې سپېړې دی ولا ورکړل ګل دا لاس ښکاري ته دا هغې پنجرې له راغلي دا پې پړسېدلي دي او نور ویډیو به تاسو خیر دا غاښونه دی ولا مات کړي که نه بالکل چې هغه سره چې کم کار هغه سره ما کړی دی چې کم مې د وس او هر سړي په خپل وس پړ دی او پولیس ځي راځي خو ځکه خو ما دلته کې د یار ځای کې پناه اخیستې ده او ځکه چې کوڅې له بیګام پولیس راغلي ده بله شپه هم راغلي دي مسله راته جوړه شوه په دغه 50000 روپو باندې شته دی په ذهن کې صادق تور دی په ذهن کې شته که بالکل مشتې جي کم چې داسې معاشره بدنامۍ هغه سره مې زړه غواړي چې هم داسې کار وسره دغه ویډیو چې تاسو وکتل تاسو به پوره د ټول تفصیل نه خبر شي وي ځوان دا خبره کوي چې رقم خلک په معاشره کې غلط تاثر پیلاوي غلط کار کوي زبداغي خلاف وي مو دغه سره کوم دغه شان عمل کوم